بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر شپږم نمبر درس دی او د اوبو قسمونه د هغې احکام شروع دي. د اوبو ټول 15 قسمونه دلته کې به انشاءالله بیانېږي. 3 بیان شوي دي او 2 انشاءالله نور پاتې دي. نن به انشاءالله 4م نمبر د اوبو قسم شروع کوو چې دغه استعمال د دې استعمال څنګه دی او دا پاکي دي که ناپاکي دي. نو اقسام المياه د اوبو قسمونه و احکامها او دغه احکامات حکمونه 4م نمبر 3 شوي دي او دا 4م نمبر دی. طاهر چې پاکي دي پخپله پاکي دي، دا پاک. غیر مطهرین، غیر معنا ده نه او مطهرین پاکونکي نه دي. طاهرون پخپله پاکی دي، غیر مطهرین او پاکونکي نه دي، بل سیز نه پاکي، یعنی په دغه سره اودس هم نه کیږي او نور داسې دغه هم نه کیږي. نو طاهرون پخپله پاکی دي، غیر مطهرین او پاکول نه کوي، اودس پې نه کیږي او غسل هم پې نه کیږي. نو دا کمې اوبه دي اوس دا مخکې د دې پوره تفصیل سره بیانوي. وهو الماء، وهو معنا ده اور او په پښتو کې، او هو معنا ده هغه، الماء اوبه پانی، مستعمل معنا ده مستعمل استعمال شوی اوبه استعمال شوی. فانه فا معنا ده پس او موږ په پښتو کې وایو نو. ان معنا ده بېشک یا یقینا بېشک. هو معنا ده دا اوبه و. طاهر پاکی دي. و معنا ده او لكن معنا ده لیکن. او هو معنا ده دا اوبه و. غیر مطهرین پاک کونکي نه دي. غیر معنا ده نه او مطهرین پاکونکي نه دي. پاک کونکي لکه پاکول نه کوي، پاک کونکي نه دي. لا یصح، لا معنا ده نه او یصح معنا ده صحیح کېدل، نه صحیح کېږي. به په دې اوبو سره، با معنا ده سره او ها معنا ده و. نو دا و دغه اوبه یادوي ښه. التوضؤ او دس یادوي، وضو او دس. وهو الماء او دا هغه اوبه دي المستعمل چې استعمال شوي اوبه یادوي. دا استعمال شوي اوبه چې دي دا طاهر دي، په خپله پاکي دي، لیکن غیر مطهرین دي، دا پاکونکي نه دي. فانه نو بېشکه طاهرون، نو بېشکه دا اوبه طاهرون پاکي دي، ولکنه لیکن دا اوبه غیر مطهرین پاکول نه کوي، پاکونکي نه دي. لا یصح به په دې اوبو سره صحیح نه دي التوضؤ او دس کول. په دې اوبو سره لا یصح به التوضؤ، دې اوبو سره او دس کول صحیح نه دي. والماء المستعمل، اوس درته ماء مستعمل ہے چې استعمال شده کمې اوبه دي، استعمال شوي اوبه کمې یوې دي. نو واو معنا ده او ما معنا ده اوبه، او مستعمل معنا ده استعمال شوي. مخکې بره مې لیکلی خو دا بار دې لپاره لیکم چې تاسو ته دا الفاظ یاد شي. استعمال شوي. وهو والماء المستعمل او ماء مستعمل. اوس درته وایي ماء مستعمل کمې، ماء مستعمل استعمال شوي اوبه کمې یوې دي. ماء المستعمل معنا ده استعمال شوي اوبه، مستعمل معنا ده استعمال شوي، او ما معنا ده اوبه. نو استعمال شوي اوبه درته اوس ښایي چې دا کمې اوبه دي. وهو او دغه استعمال شوي اوبه، وهو الماء دا هغه اوبه دي. و معنا ده او هو معنا ده هغه، یعنی دغه اوبه. الماء اوبه او هغه د اوبه دي الذي کمې چې استعمل استعمال شوي، استعمل
استعمال شوی فی الوضوء په اودس کې فی معنا دا کې اردو کې وای میں او وضوء اودس وای مای مستعمل کمی وبدي وهو الماء الذي دا هغه وبدي استعمل فی الوضوء چې په اودس کې استعمال شوی او الغسل او معنا دا یا او الغسل په غسل کې استعمال شوی څه دپاره استعمال شوي لرفع حدث لام معنا ده دپاره او رفع معنا ده لرې کول یعنی دور کرنا لرې کول څه لرې کول حدث معنا ده ناپاکی ګورئ جی استعمال شوی اوبه درته ښیي وهو الماء الذي دا هغه اوبه دي استعمله چې استعمال شوي وي فی الوضوء په اودس کې او الغسل یا په غسل کې نو اودس کې استعمال شوي یا په غسل کې استعمال شوي د څه دپاره لرفع حدث د ناپاکۍ لرې کولو دپاره ناپاکۍ لرې کولو دپاره په غسل کې یا په اودس کې چې کومې اوبه استعمال شي هغې ته مای مستعمل وایي استعمال شده اوبه ورته وایي او لقربت او معنا ده یا لام جاره معنا ده د پاره او قربتن معنا ده ثواب یا د ثواب د پاره کل وضوء علی الوضوء دا اودس د پاسه اودس کول یعنی یو اودس تشته او د ثواب په نیت باندې بل اودس کې نو دغه چې دی مای مستعمل شي دغه اوبه چې اودس او ستا اودس شته دی او ته وایې چې یاره بل اودس وکړم چې راته ثواب پې میلو شي نو چې ته دا دویم اودس کې که نه جي نو د اودس د پاسه اودس دی مطلب چې یو اودس ته شته دی هغې کې څه خبره نشته او ته دوباره بل اودس کې او په دغه اودس کې چې کومې اوبه ستا د بدن نه جدا شي که نه دغې ته مای مستعمل وایي نو دغه مای مستعمل په خپله او پاکې دي خو په دې باندې دوباره اودس نشي کولی په دغه استعمال شده اوبه باندې او نه پې غسل کولی شي او لقربت یا د ثواب دپاره کل وضوء د کاف د الوضوء سره چې راکم کاف لګېدلې د دې معنا ده لکه په اردو کې وایي جیسے او مونږ په پښتو کې وایو لکه الوضوء معنا ده اودس علی الوضوء علی معنا ده باندې او وضوء معنا ده اودس د دې مطلب دا دی کل وضوء علی الوضوء د اودس لکه د اودس د پاسه اودس د اودس د پاسه اودس کول ٹھیک شو جی علی الوضوء اودس باندې اودس تشته او ته پې د پاسه بل اودس کې ٹھیک شو په کوم نیت باندې بنیت الثواب نیت ته وایي او ثواب چې دی دا هم ثواب ته وایي ٹھیک شو جی د ثواب په نیت باندې ته دویم اودس کې حالانکه یو اودس ته بالکل ټیک ټاک دی څه خبره پکې نشته دی او ته وایې چې یاره ثواب دپاره بل اودس وکړمه نو دغه ثواب په نیت باندې چې تا کم اودس وکړو او ستا بدن نه کمې اوبه جدا شوې نو دغه مای مستعمل دي او کمې چې په اودس کې په عام اودس کې یا په غسل کې د ناپاکۍ لرې کولو دپاره استعمال شي نو هغه لکه مخکې د اودس نشته او ته اودس کې نو ستا چې د اودس کې کمې اوبه استعمال شي دا مای مستعمل دي دغه باندې دوباره بل اودس نه کېږي چې کم ستا د اودس کې د وجود نه جدا شوې او الغسل یا غسل دی وکړو د ناپاکۍ لرې کېدو دپاره ټیک شو جي او په هغې کې کمې اوبه استعمال شوې نو دغه اوبه طاهرې دي پاکې دي خو دا مطهرې نه دي بل څه چې بیا پې دوباره اودس کې هغه هم پې نه کېږي یا پې غسل کې بیا دوباره هغه هم پې نه کېږي او یا چې دی څه پې وینځي نو هغه هم نه پاکوي او لقربت یا د ثواب دپاره کالوضوء علی الوضوء اودس د پاسه اودس کول اودس باندې اودس کول بنیت الثواب د ثواب په نیت باندې فإن د دې فا معنا ده نو او د ان معنا ده اگر نو امونږ اگر ته په پښتو کې وایو کچرې توزع اودس وکړو
او دسو کو توزع او دسو کو بالماء با معنا د سرا او دس کو دا توزع معنا ولیکي او دس کو بالماء با معنا د سرا او ما معنا د اوب بالماء ګوره جی فإن نو کچره توزع او دس کو بالماء اوبو سرا متوزئن او دس کون کے او وضو کرنے والا متوزئن معنی دا او دس کون کے او دس کولو والا متوزی چی دے دا او دس کون کی توئی لتحصیل البرودت لتحصیل البرودت دلی لام بارا دا دا پارا لام معنی دا دا پارا او تحصیل معنی دا حاصل اول حاصل اول برودت معنی دا یخواله یخواله ټنډک ورته په اردو کې وایي او معنی دا یا لتعلیم الوضوء لتعلیم الوضوء لام معنی دا تعلیم سره چې کوم لام لګی دی د دې معنی هم د پاره د لام زیرلی معنی دا لام چې کوم لفظ سره لګیدلی نو د دې لام زیرلی معنی وي د پاره تعلیم معنی د تعلیم خودل خودل ٹھیک شو جی تعلیم د خودلو د پاره چاته او دس طریقه خی کنه جی نو هغه ته تعلیم الوضو وای د او دس تعلیم ورکي دا او دس تعلیم څنګه ورکي یعنی یو کس هغه د او دس چل نه ورزي او ته ورته د او دس چل خو او په پکې کم استعماليږي نو دقه او دس چل چې ورته خو د سره کم او په استعماليږي دا بای مستعمل شي خدي او لتعلیم الوضوء او دس او وضو خو او دس ته وای او تعلیم معنا خودل د خودلو د پاره یا د خودلو د پاره ٹھیک شو جی فإن نو کچره توزع او دسو کو بالماء وبسرا متوزئن او دس کون کی د صد پاره لتحصیل البرودت د یخوالی حاصلولو د پاره او لتعلیم الوضوء یا د او دس طریقه خودلو د پاره لم یکن الماء لم معنی دا نه او یکن معنی دا کیږي الماء اوب مستعملا استعمال شوی ګوره جی کچرته د یو کس او دشته دی فإن توزع که یو کس او دسو کو بالماء کچرته او دس کوي بالماء اوبو سره متوزئون او دس کون کې د څه دپاره او دس کوي لتحصیل البرودت مخکې او دس شته اول نه او دسو او بیا دا د او دس بیا د یخوالي دپاره او دس کوي او لتعلیم الوضوء یا د او دس خودلو دپاره او دس کوي لم یکن الماء نو دا اوبه نه کیږي مستعمل نه کیږي اوس به هم پې پوهوم انشاءالله دا لفظا د تاول پوره کوم نو بیا هم پې داسې پوره پوه کوم د واو معنی ده او ان معنی ده کچرې توزع او دسو کو بالماء با معنی ده سره او ما معنی ده اوبه دا ګوره بار بار زه ځکه لیکم چې دا تاسو یاد کړئ محدث چاته وایي ناپاکه چې پاک نه وي او داسې نه وي بې وضو بې اودسه محدث معنی ده بې اودسه یو کس ته اودسې نشته دی او هغه چاته هغه د یخوالي دپاره اودس کوي دا یخوالی لام معنی ده د پاره تحصیل معنی ده حاصلول البرودت معنی ده یخوالی او معنی ده یا لتعلیم الوضوء لام معنی ده د پاره
تعلیم معنی د ښودل، الوضو معنی د اودس. یا یو کس دی هغه چې دی اودس نشته او د یخوالي دپاره اودس کوي یا د اودس طریقه ښودلو دپاره اودس کوي، نو بیا به څه کېږي؟ صار الماء مستعملا، صار الماء مستعملا، نو دا اوبه به بیا مستعمل شي، استعمال شوي به شي. صار معنی دا اوبه شي، الماء اوبه، مستعملا استعمال شوي. ويسير اور اوبشي، واو معنی دا او، يسير الماء مستعملا، نو اوبه مستعمل شي، اوبه مستعمله کیږي. ويسير معنی دا کیږي الماء اوبه مستعملا استعمال شوي. اذا معنی دا کله چې استعمل استعمال شي، استعمل استعمال شي، کله چې دا اوبه استعمال شي. او واو معنی دا او انفصل معنی دا جدا کېدل، انفصل معنی دا جدا کېدل چې جدا شي. عن معنی دا نه، اردو کې ورته وایي سه. جسد معنی دا جسم، بدن، دا مونږ ورته په پښتو کې بدن وایو. متوضی معنی دا اودس کوونکی، اودس کولو والا. او معنی دا یا. مغتسل معنی دا غسل کولو والا، غسل کرنے والا، غسل کولو والا. اوس ورته ګورئ جی، طاهر دا اوبه پاکی دي، غیر مطهرین لیکن پاکول نه کوي. په دې سره که اودس کې نو اودس پې نه کېږي، که غسل پې کې غسل پې نه کېږي، خو په خپله پاک دي جی. ٹھیک شوه؟ دا کومې اوبه دي؟ وهو الماء، او دا هغه اوبه دي استعمل، وهو الماء دا هغه اوبه دي المستعمل چې استعمال شوي وي. وهو او هغه الماء المستعمل استعمال شوي اوبه دي. فإنه نو بشکه دا اوبه طاهر پاک دي، ولكنه لیکن پدی اوبو سره، لیکن دا اوبه، ولكنه لیکن دا اوبه غیر مطهرین پاکون کی ندی. لا يصح نسی کیږي به پدی اوبو سره التوضع اودس کول په نسی کیږي. اوس درته وای والماء المستعمل او استعمال شوی اوبه درته خی چې دا استعمال شوی اوبه څه ته وای؟ وهو الماء او دا هغه اوبه دي الذي په کومو چې استعمل استعمال شوی وي فی الوضوء په اودس کې او الغسل یا په غسل کې لرفع حدث دا ناپاکی لرې کولو دپاره او لقربت یا د ثواب دپاره کالوضوء علی الوضوء د اودس په اودس د پاسه بل اودس کول بنیت الثواب د ثواب په نیت باندې. نو که د ثواب په نیت باندې یو کس دی هغه دا اوبه چې دي که نه هغه د اودس کولو دپاره یا د غسل دپاره د اوبه استعمال کې او څه دپاره لرفع حدثین د ناپاکۍ لرې کولو دپاره اودسې نشته او د په اوبو اودس وکړو نو دا اوبه مستعمل شوې او غسل چې دی یو انسان وکړو د ناپاکۍ لرې کولو دپاره نو کومې اوبه چې استعمال شي هغې ته مای مستعمل وایي. او لقربت یا د ثواب په نیت باندې یا ثواب دپاره چې د اودس او یو اودس شته او بل اودس یې وکړو د ثواب په نیت باندې نو بیا دغه اوبه مای مستعمل دي. نو که چرې اودس وکړو بالماء په اوبو سره متوضئون اودس کوونکي، یو کس دی هغه مخکې اودس شته دی او هغه بیا دوباره اودس وکړو
د څه دپاره لتحصیل البرودت د برودت یخوالي ته وایي تحصیل حاصلولو ته وایي او لام جاره معنی ده دپاره د یخوالي د حاصلولو دپاره یو کس ته اودس شته خو د یخوالي حاصلولو دپاره دوباره اودس وکړو او لتعلیم الوضوء یا د اودس طریقه ښودلو دپاره اودس کوي لم یکن الماء لیکن یو خبره په دې کې ده یو کس ته اودس شته د یخوالي دپاره اودس کوي دوباره یا دوباره اودس کوي د اودس طریقه ښودلو دپاره خو نیت د ثواب نیت د ثواب په نیت باندې نه کوي چېرې په دې اودس دوباره اودس راته ثواب میلو شي په دې نیت یې نه کوي نو لم یکن الماء مستعملا لم یکن الماء نو اوبه نه کېږي مستعملا استعمال شوی نو دا اوبه به بیا استعمال شوي نه وي دا به بلکل بیا پاکې وي ښه مستعملې اوبه به بیا نه وي که انسان اودس شته او د یخوالي یا د بل چاته د اودس د طریقه ښودلو په نیت باندې اودس یې وکړو نو بیا به دغه بدن نه چې کومې اوبه جدا شي دغه اوبه به مستعمل نه وي مای مستعمل به نه وي دا به پاکې اوبه وي ښه طاهرې به وي او مطهرې به هم وي وان توضع او که چېرې یو کس اودس وکړو بالماء په اوبو سره محدث او دا کس ناپاکه وي بې اودسه وي بې اودسه وي که یو بې اودسه کس هغه په دې اوبو سره په دې اوبو باندې اودس وکړو لتحصیل البرودت د ثواب په نیت او د عبادت په نیت نه لتحصیل البرودت د یخوالي د حاصلولو دپاره یې وکړو او مخکې اودس نشته خو د یخوالي حاصلولو دپاره د یخوالي دپاره اودس وکړو او لتعلیم الوضوء یا بل چاته د اودس طریقه ښودلو په نیت باندې اودس کوي خو مخکې اودس نشته دا یاد وساتئ نو صار الماء مستعملا صار الماء نو دا اوبه به شي مستعملا استعمال شوي دا اوبه به استعمال شده به شي ټیک شو دي دغه بیا مای مستعمل به شي ويصير الماء مستعملا او اوبه مستعمل کیږي استعمال شده کیږي ويصير معنی را کیږي الماء اوبه مستعملا استعمال شده استعمال شوي او اوبه استعمال شوي څه ته وایي ويصير الماء او اوبه کیږي مستعملا استعمال شوي او اوبه استعمال شوي کیږي اذا کله چې استعمل استعمال شي اوبه او وانفصل او بیا دا اوبه جدا شي عن جسد المتوضي عن معنی ده نه او جسد المتوضي د اودس کوونکي د بدن نه جسد بدن ته وایي او متوضي اودس کوونکي ته وایي عن جسد المتوضي چې دی که نه متوضي چاته وایي اودس کوونکی څوک چې اودس کوي هغه ته متوضي وایي عن جسد المتوضي دا متوضي د اودس کوونکي د بدن نه چې کله دا اوبه جدا شي او المغتسل یا د غسل کولو والا غسل کوونکي د بدن نه اوبه جدا شوي نو دا مای مستعمل دي نو مای مستعمل څه ته وایي کله چې انسان اودس نه وي او دا د یخوالي دپاره یا چاته د اودس طریقې ښودلو دپاره اودس کوي نو د ده بدن نه چې کومې اوبه جدا شي دا مای مستعمل شي دا مای مستعمل چې دي په خپله خو پاکې دي لیکن دوباره په دې اودس کول یا په دې باندې غسل کول دوباره نو هغه پې نه حاصلېږي نه پې دوباره اودس کېږي او نه پې دوباره غسل کېږي نو دا د اوبو څلورم نمبر قسم و کمې اوبه چې د اوبو چې کوم 5 قسمونه دي په هغې کې دا څلورم نمبر دی نو ګورئ جي یو ځل بیا وګورئ طاهر هم دي خو مطهرې نه دي په خپله پاکې دي خو پاکول نه کوي نو دا کمې اوبه دي وهو الماء المستعمل دا هغه اوبه دي فانه طاهر چې دا په خپله پاکې دي لیکن دا اوبه چې دي غیر مطهرین پاکونکي نه دي لا یصح به التوضع او دې سره په دې باندې اودس کول هم صحیح نه دي نه صحیح کېږي والماء المستعمل او استعمال شوي اوبه کمې اوبه دي نو هغه اوس درته وایي وهو الماء الذي دا هغه اوبه دي کمې چې استعمل استعمال شي فی الوضوء په اودس کې او الغسل یا په غسل کې لرفع حدث د ناپاکۍ لرې کولو دپاره کمې اوبه چې په اودس
یا په غسل کې د ناپاکۍ لرې کولو دپاره استعمال شي نو دا مای مستعمل دي. دا یو خبره شوه. دویمه خبره او لقربت یا د ثواب دپاره کالوضوء علی الوضوء یو اودس شته او بل اودس کې د ثواب دپاره بنیت الثواب د ثواب په نیت باندې نو دغه مای مستعمل دي. ټیک شوه. دا درې خبرې شوې پکې. ښه اوس پکې یو بله خبره شوه. ګورئ د درو خبرو سره اوبه مای مستعمل شي. یو کس دی اودس یې نشته او اودس کوي نو دا اوبه چې کومې د بدن نه جدا شوي دا مستعمل شوي. یو کس دی د هغه غسل کوي د ناپاکۍ لرې کولو دپاره نو د هغه بدن نه چې کومې اوبه جدا شي نو هغه مای مستعمل دي. هغه استعمال شوي اوبه دي هغې ته مای مستعمل وایي. دا ناپاکې دي خو پاک په خپله پاکې دي خو پاکول نه کوي. او لقربت یا د ثواب دپاره کالوضوء علی الوضوء د اودس د پاسه بل اودس کوي بنیت الثواب د ثواب په نیت باندې. یعنی یو اودس شته دی ناپاکه نه دی محدث نه دی اودس په اودس کې دی لیکن دوباره بل اودس کوي د ثواب په نیت باندې نو د ده د بدن نه چې کومې اوبه جدا شي نو دا مای مستعمل دي. او اوس د تمخ کې بله خبره کوي وایي کچرې فإن نو کچرې توزع اودسکو بالماء په اوبو سره متوضي اودس کوونکي مخکې اودس شته او دا اوس دلته کې اودس کوي د څه دپاره یې کوي لتحصیل البرودت د یخوالي د حاصلولو دپاره کوي د یخوالي دپاره یې کوي او لتعلیم الوضوء یا چاته د اودس طریقه ښودلو دپاره یې کوي. لم یکن الماء مستعملا نو بیا به دا اوبه مستعمل کیږي نه بالکل پاکې به وي مطهرې به وي. په کوم حالت کې به پاکې وي او پاکول به کوي چې کله د یو کس دی د هغه اودس شته خو د یخوالي دپاره دوباره بل اودس کوي یا د چاته د اودس طریقه ښودلو دپاره دوباره اودس کوي نو دې یخوالي سره یا د بل ته د اودس طریقه ښودلو سره اوبه نه مستعمل کیږي. خو شرط پکې دا دی چې د دې کس مخکې نه اودس وي. اوس دا بله خبره کوي و چې یو کس دی د هغه مخکې نه اودس نشته مخکې نه اودس نشته خو چا د یخوالي دپاره اودس کوي یا چاته د اودس طریقه ښودلو دپاره اودس کوي نو بیا به دا اوبه مستعمل کیږي. بره خبره کې وکړه بره دغه کې عبارت کې وي و چې یو کس دی د هغه اودس شته خو د یخوالي دپاره یا چاته د اودس طریقه ښودلو دپاره دوباره اودس کوي نو د ده د بدن نه چې کومې اوبه جدا شي نو هغه طاهرې په خپل هم پاکې دي او دوباره په هغې باندې اودس هم کیږي. که یو انسان پې دوباره اودس یا غسل کوي نو کېږي پې هغه پاکې دي. او وایي دې ځای کې بیا وایي یو کس دی د هغه اودس نشته اودس یې نشته خو هغه د لتحصیل البرودت د یخوالي د حاصلولو دپاره اودس کوي او لتعلیم الوضوء یا د چاته د اودس د طریقه ښودلو دپاره اودس کوي خو مخکې اودس نشته مخکې اودس نه و سوار الماء نو دا اوبه به شي مستعملا مستعمل استعمال شوي به شي. دا اوبه بیا مستعمل دي نو مستعمل اوبه په خپله پاکي خو که دوباره پې اودس کوي نو نه کېږي پې. ویصیر الماء مستعملا او اوبه مستعمل کېږي کله مستعمل کېږي اذا استعمل کله چې استعمال شي وانفصل او جدا شي عن جسد المتوضي د اودس کوونکي د بدن نه او المغتسل یا د غسل کوونکي د بدن نه. وایي اوبه به کله مستعمل کېږي استعمال شده به کله شي وایي کله چې دا استعمال شي انسان استعمال کی وانفصل او دا بیا د بدن نه جدا شي عن جسد المتوضي د اودس کوونکي یا د غسل کوونکي د بدن نه جدا شي نو دا اوبه به بیا مستعمل شي په خپله به پاکې وي خو دا بیا پاکول نه کوي دوباره پې اودس نشي کولی او یا چې دی دوباره پې غسل نشي کولی. خو کو چېرته د دې اوبو یا د دې غسل کولو په وخت کې ستا د بدن نه یو څاڅکی په کپړو باندې پرېوځي نو دا کپړې پې بېلمازه کېږي نه یا ته اودس کې او د هغه اودس چې کومې اوبه استعمال شي او هغه که چېرته یو څاڅکی نیم ستا په بدن یا ستا په کپړو باندې د هغې څاڅکي ورشي نو بیا هم دا نه پلیتېږي دا جامې بیا هم پاکې دي. که غسل کې او د غسل څاڅکي دي په کپړو ورلل نو بیا د دا کپړې نه ناپاکه کېږي هغه ناپاکه کېږي نه بالکل پاکې دي ځکه چې د بدن نه کمې اوبه جدا شي نو هغه پاکې وي خو که دوباره پې اودس کې نو بیا یا غسل پې کې نو هغه بیا نه کوي. خو که چېرته د دغې څاڅکي په کپړو باندې یا په څه باندې ولګېده نو هغې سره هغه څیز ناپاکه کېږي نه جي. نو دا د نن ورځې سبق راتلونکي سبق پورې اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.